अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्अलुहुल करामत बअदल मौत फइन्नहु क़द दना अजली व अजलुकुम ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام حضرات شوق محبت سر درود ابراہیمی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جماعة عزیزان حاضرین ورونو مسلمانانو، د الله رب العزت په موږ تاسو باندې بے فضل اور احسان دے کہ اللہ رب العزت ممتاسو فالخبر کی نور فالخبر اور دل دپارے کی نوری دیر خلق بداسی ہوئی کہ عظیب فعبسیات کی فضولیات کی فل وقت ضائع کی فل وقت بصرف کی، لیکن دا انسان سعادت مندی اور خوش قسمتی دادا انسان خپل د جنگ او لمحه په داسې مجالسو کې په داسې ځایونو کې تېره کړي چې هلته د الله رب العزت د یاد د الله رب العزت د محبت خبرې کېږي. عزیزانو، ما چې ستاسو د وړاندې د قرآن کریم کم یو آیت کریمه تلاوت کو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم ارشاد میں ولستو آگے کی آگی حکم سے احکام ذکر دی کم چی منتاسو تب انشاءاللہ ددری رضی بعد متوجہ کی گی کہ آگے تویلی شو قربانی مامک کی ویلیو چو قربانی عبادت تے اور ہر عبادت دا مرکب بھی ددریو اشیاؤنا. نمبر 1 کم، نمبر 2 کیف، نمبر 3 عین. کم معنی دا چې په کوم څومره مقدار باندې دا عبادت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، او د کیف معنی دا
چې د دې عبادت طریقه څه ده او د عین معنی دا ده چې په کوم مکان کې په کوم ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبادت کړی دی. چونکې قربانی دا هم یو عبادت دی نو دا به علا مقبول وي چې کله دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ادا کړی شي. خو چې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده کوم حکم دی د هغې مطابق دا قربانی ادا نه کړی شي نو عزیزانو هسې به مونږ غوښې وخورو لیکن د قربانی چې کوم ثواب دی هغه به مونږ تاسو ته نشي حاصلېدی. مخکې جمعه مونږ دا بیان کړي چې کوم ځناور دی چې د هغې نه قرباني کېږي او کوم ځناور دی چې د هغې نه قرباني نه کېږي. نن مونږ څلور احکام د قربانۍ متعلق او دارنګې د اختر متعلق دا به ذکر کوو. د ټولو نه اول دا خبره په ذهن کې وساتئ چې د قربانۍ وخت چې دی دا 10 ذوالحجه ده د اختر ورځ چې کله د اختر لمونځ وشي نو کوم چې ښار والا دي نو د اختر د لمانځه نه بعد هغوی قرباني کولی شي. 3 ورځې قرباني کولی شي 10 ذوالحجه 11 ذوالحجه 12 ذوالحجه لیکن په دې کې افضل او بهتر د اول ورځ ده چې انسان په اول ورځ باندې قرباني وکړي. نو کم کسان چې په ښار کې اوسېږي نو هغوی لپاره لازم چې څرنګې د اختر لمونځ وشي نو د هغې نه بعد هغوی د قربانۍ عمل شروع کړي. که چېرته د اختر د لمانځه نه مخکې دې قرباني وکړه نو دا قرباني نه ده هسې د ځانه غوښې وغیره به خو دې وکړو خو د قربانۍ ثواب ورته نه میلاوېږي. دوباره به دا کسان قرباني کوي. البته کوم چې غر کې اوسېږي دیهات والا دي نو چې کله صبح صادق وشي نو د هغې نه بعد هغوی قرباني کولی شي. خو هغوی لپاره هم بهتر دا دي چې کله نور راوخېږي نو په هغه وخت کې دې قرباني وکړي. لکه مکمله رڼا وي نو په صحیح طریقې سره به قرباني وکړي شي. دارنګې یو سړی دی هغه اوسېږي په ښار کې لیکن هغه خپله قرباني بره غر ته ولیږي نو په دې صورت کې دا قرباني د اختر د لمانځه نه مخکې هم کېدی شي ځکه اصل اعتبار دا د دغه ځناور دی چې ځناور په کوم ځای کې که په غر کې نو په دې صورت کې د صبح صادق نه بعد د دې قرباني کول جایز دي او که په ښار کې نو د لمانځه نه بعد د اختر د لمانځه نه بعد د دې قرباني درسته ده د هغې نه مخکې د دې قرباني درسته نه ده. یو مسئله ده په ذهن کې ساتل پکار دي. دارنګې یو سړی دی هغه ځناور اخیستی دی لیکن د قربانۍ په ورځو کې د قرباني ونه کړه نو په دې صورت کې د ده حکم څه دی؟ نو په دې صورت کې حکم دا دی چې کوم ځناور د اخیستی دی نو دا ټول ځناور دا به دې صدقه کوي د الله تعالی په نوم باندې ژوندی. خو که چېرته دته مسله نه وه معلوم او دې ولګېد د اختر ورځې تېرې شوې وي ما دې دغه ځناور ذبحه کړو مسله ورته نه وه معلوم نو په دې صورت کې دا ټوله غوښه چې ده ګوشت او پوست سره دا ټول به دې صدقه کوي د الله تعالی په نوم باندې او ځانه به ترې یو خشیز هم نه خوري. البته دا دې نشي کولی لکه څرنګې چې په غټ ځناور کې 2 کسان شریک کېدی شي نو دې دا نشي کولی چې د یوې حصې قیمت صدقه کړي دا نشي کولی بلکې پوره د یوې بیزې قیمت به صدقه کوي او که چېرته دته مسله نه وه معلوم دا بیزه یې ذبحه کړه نو دا پوره بیزه دا به د الله تعالی په نوم باندې ورکوي ځانه به ترې څه هم نشي اخیستلی. لیکن یو سړی دی هغه مسکین دی چې دی غریب دی هغه قرباني واخیسته لیکن د قربانۍ په ورځو کې
د ذبح کولو نوبت رانغی، نو په دې صورت کې هم په ده باندې واجب دي چې پوره ځناور دا د الله تعالی په نوم باندې صدقه کړي. بله مسئله دا ده چې بعض دفعه داسې وي چې یو کس مثلا سعودي کې اوسېږي، بل کس په پاکستان کې اوسېږي، نو په دې صورت کې سعودي والا پاکستان والا ته وایي چې ته زما د طرف نه قرباني وکړه، یا ولا زناور ولیږي چې دا زناور ذبح کا. د دې لپاره شرط دا دی چې په دواړو ورځو کې اختر وي. مثلا سعودي کې مثلا پاکستان والا سعودي ته زناور ولیږي یا حکم ورته وکړي چې زما د طرف نه قرباني وکړه، نو اوس پاکستان کې خو اختر نه دی او سعودي کې اختر دی، نو دی به هلته قرباني نه پرېږدي د طرف نه الا دا چې دواړو ځایونو کې اختر وي. یعنې د هغوی چې کومه دویمه ورځ وي د پاکستانیانو به اوله ورځ وي، نو چې اختر وي نو هله دا بل کس د دې طرف نه قرباني کولی شي. که په دواړو ځایونو کې د اختر ورځ نه وي نو دی به قرباني نشي کولی. دارنګې په قرباني کې د ټولو نه اهم او بنیادي احکام هغه د شرکت احکام دي چې یو سړی دی هغه ولګېد او بل کس له پیسې ورکړې، پنځه شپږ کسان شریک شو په غټ ځناور کې، یا درې شریک شو یا څلور شریک شو، نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. اوس که په دې شرکاو کې د یو کس نیت هم د غوښې د خوراک وي نو د دې ټولو د طرف نه قرباني ادا نه شو، د دې ټولو طرف نه قرباني ادا نه شو. دارنګې په دې شرکاو کې د یو کس مال هغه د حرام وي، د حرام رکونه وي او تا ته یقین وي چې د پیسې حرامې دي، نو په دې صورت کې د دې پنځو یا شپږو شریکانو کې د یو قسم قرباني ونه شو. نو دې مسله کې ډېر احتیاط پکار دی چې کله هم ته چا سره پټل کي نو هسې بدګماني نه پکار چې ما ته بدګماني تزغلو چې نه د پیسې د حرامو دی، بلکې چې تا ته یقیني طور باندې علم وي، قطعي طور باندې چې د ده پیسې حرامې دي، نو په دې صورت کې د سره قرباني درست نه ده، او که قرباني ورسره وکړه نو ستا قرباني هم ونه شوه او د هغه قرباني هم ونه شوه. دارنګې په قربانۍ په ځناورو کې د شرکت کې دنده د پیسو متعین کول ضروري دي. مثلا تا دومره حصه ده، د دومره حصه ده، د دومره حصه ده، دا پکې جایز نه دی چې یو له مونږ ډېره حصه ورکو او بل له مونږ کمه حصه ورکو. که چې په دې طریقې سره شرکت و نو دا به هم درست نه دی. اوس مثلا د شپږ کسان دي هغوی دوه ځناور واخېستو، نو په دې صورت کې دا دواړه ځناور چې کله ذبح کړی شي نو د هغې نه بعد په دې څلورو افرادو په منځ کې دا حصې به تقسیم کړي شي یو شانتې. په دې کې هم کمی اور زیاتی دا ناجایز ده. دارنګې بله مسئله دا ده چې په غټ ځناور کې د بیزې نه علاوه مثلا میخه ده، غوا ده، اوښ دی، په دې کې د یو نه والا تر دوو کسانو پسې پورې شریک کېدی شي، دوه کسان هم شریک کېدی شي، درې هم شریک کېدی شي، څلور هم شریک کېدی شي او پنځه هم شریک کېدی شي. بله مسله دا ده مثلا یو سړی دی هغه چې کله د قربانۍ ځناور اخېسته نو د هغه دا نیت و چې نور کسان به زه شریک کوم، خو د هغې نه بعد د دپاره اختیار دی، دا هم کولی شي چې نور کسان شریک کړي ځان سره په دې قربانۍ کې، او دا هم کولی شي چې ځان سره څوک هم شریک نه کړي، خپل د طرف نه یوازې دا قرباني ذبح کړي. مثلا یو سړی دی هغه د قربانۍ ځناور واخېسته، شروع کې د نیت دی چې نور کسان به ځان سره شریک کوم، پټل کې به ځان سره شریک کوم، نو د دپاره اختیار دی، دا هم کولی شي چې ځان سره نور کسان شریک کړي، او دا ورسره هم اختیار دی چې بلکل څوک شریک هم نه کړي، ځان یوازې د خپل د طرف نه دا ځناور قربان کړي. لیکن په دې برعکس بله مسله دا ده یو سړی دی هغه د اخېستلو په وخت کې دا نیت و چې ځان سره به څوک هم نه شریک کوم، ځناور یې اخېسته، په دې وخت کې دا نیت دی چې ځان سره به څوک هم نه شریک کوم. د هغې نه بعد چې کله یې ځناور واخېسته نو اوس دی غواړي چې ځان سره نور کسان شریک کړم،
نو په دې صورت کې څه حکم دی؟ نو په دې صورت مالدار وي نو د یو روایت مطابق نور کسان دې ځان سره شریک کولی شي، خو که چېرته دا سړی فقیر وي غریب وي نو په دې صورت کې بل کس دې د ځان سره شریک کولی نه شي. لیکن د مالدار دپاره هم نور کسان ځان سره شریک کول دا ناپسندیده او خلاف احتیاط دي. احتیاط په دې کې دی چې کله تا ځناور واغست او دا دې نیت دی چې بل کس به ځان سره نه شریک کوم، نو که مالدار هم وي احتیاط په دې کې دی چې ځان سره بل څوک شریک نه کړي، دا ځناور یوازې د الله تعالی په نوم باندې ذبح کړي. خو چې کله څومره واجبات چې دي په دې سره مونږ یو ځناور واغستو هغه مونږ قرباني کوو، نو د هغې دپاره هم څه آداب دي، څه مستحبات دي. یو ادب دا دی چې کله ځناور هغه مونږ ذبحه کوو نو هغه مونږ قبلې طرف ته کوو، قبلې طرف ته کوو. او چې کله مونږ قبلې طرف ته کوو نو د هغې نه بعد چا چې دا قرباني ده نو بهتر دا ده چې هغه صحیح ذبح کولی شي، نو هغه له پکار دی چې خپل په لاس باندې ذبحه کړي. خو که چېرته هغه نه پوهېده په ذبحه کولو باندې نو په دې صورت کې به بل قسم د هغه د طرف نه ذبحه کولی شي. لیکن بعض دفعه داسې وي چې کوم کس ذبحه کوي نو هغه نیت وکړي الله اکبر ووایي، خو خوا کې ورسره کم کسان چې نور دي هغوی ورسره هم لاس داسې دغ کړی وي، چورکۍ باندې لاس ایښودی وي. نو په دې صورت کې بسم الله الله اکبر لکه څرنګه چې ذبحه کوونکي دپاره لازم دي، نو چا چې په دې چورکۍ باندې لاس ایښودی دی نو هغوی باندې بسم الله الله اکبر ووایي. یو خو دا دی چې په هیره باندې انسان نه هیر شي نو هغې باندې الله تعالی نیول نه کوي. خو یو سړی دی قصدن پرېږدي، مثلا د هغه خیال دا وي چې کوم کس ذبحه کوي د بسم الله الله اکبر ووي جو بس دا داسې دی چې ما ووي، نو که چېرته قصدن د بسم الله الله اکبر دا پرېښودو نو دا د یو کس د طرف نه هم د دې قرباني ونه شو. یو دی چې په هیره باندې پرېږدي هغه چې دا خبره ده هغې باندې الله تعالی نیول نه کوي. خو که چېرته ذبح کوونکي بسم الله الله اکبر ووي او کم کس چې ورسره معاونت کوي، لاس یې ورسره په چوړکۍ باندې ایښودی دی، د هغه خیال دی چې بس ده ووي نو زما د طرف نه هم دا ویل شمارل شو. نو که چېرته د ده نیت دا او قصدن بسم الله الله اکبر پرېښودو نو د دې ځناور خوراک دا جایز نه دی. نو پکار دا دی چې کم کس ذبحه کوي هغه هم بسم الله الله اکبر ووایي، او کم کس چې په چوړکۍ باندې لاس ایښودی دی هغه هم بسم الله الله اکبر ووایي. او بهتره دا ده کم کس چې حاضرین وي نو هغوی نه هم پکار دی چې په اوچت اواز باندې بسم الله الله اکبر ووایي، د دې دپاره چې کم کس ذبحه کوونکی دی نو هغه ته هم یاد شي، نو هغه به هم بسم الله الله اکبر ووایي. او چې کله ځناور ذبحه کوي نو په دې کې مستحب دا هم دي چې کومه چوړکۍ ده هغه بلکل تیزه کړي، داسې چې پسه چوړکۍ باندې مونږ کار شروع کړی او ځناور ته په هغې باندې تکلیف میلاویږي، نو پکار دا دی چې هغه مکمل طور باندې تیزه کړي. او درېیم دا چې کله تیزوي نو د ځناور مخامخ به نه تیزوي بلکې پناه ځای کې به تیزه کړي هغه چوړکۍ خپله، او د هغې نه بعد د هغې ذبح کول شروع کړي. او دا دعا ویل هم مسنون دي چې دا هم یاد کوم انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وما انا من المشركين. انی وجهت ما متوجه کړل وجهي خپل مخ للذي اغذات طرف ته فطر السماوات والارض چې چا ځمکې اسمانونه پیدا کړي، حنیفا په داسې حال کې چې زه د الله تعالی په دین باندې قایم، وما انا من المشرکین نیم زه د مشرکانو نه. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یا الله زما عبادت بدنی، زما عبادت جانی، زما قربانی، زما مرګ، زما ژوند خاص د الله تعالی دپاره دی چې پالونکی د مخلوقات دی. لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. د الله تعالی سره هیڅوک شریک نشته، وبذلک امرت د دې مونږ ته حکم کړی شوی دی او زه اول د تابعدارو نه. نو دا دعا ویل دا هم مستحب چې کله ځناور ذبحه شو نو د هغې نه بعد
د غوښې تقسیم چې دی مستحب دا دی چې انسان غوښه چې ده دا په 3 حصو کې تقسیم کړي. یوه حصه د خپل ځان دپاره، دویمه حصه د خپل اقربا او رشته دارانو دپاره، او دریمه حصه هغه د غریبانانو دپاره. دا مستحب دی، بهتره خبره ده. لیکن که یو سړی دی هغه په دې کې دا حصې تقسیم نه کړي، نه غریبانانو له ورکړي نه خپلو رشته دارانو له ورکړي، بلکې ټوله غوښه په خپله وکړي، نو په قربانۍ باندې څه اثر نه پرېوځي. بهتره دا ده، مستحب دا ده چې انسان دا غوښه په 3 حصو کې تقسیم کړي، یو د ځان لپاره، یو د رشته دارانو لپاره، او یو حصہ د غریبانانو لپاره. دا مستحب دي. لیکن که یو سړي دا ټوله غوښه په خپل کور والو باندې وخوړه، بچو باندې وخوړه، نو د دې د وجې نه په قربانۍ باندې څه اثر نه پرېوځي. دا بهتره خبره ده. خو که یو سړي ته خپله ضرورت ډېر دی نو په دې صورت کې که د ځان وخوړه نو دې کې هېڅ ګناه نشته دی. دا خو د قربانۍ متعلق اهم مسائلو، نور هم ډېر مسلې دي، لیکن دا په یو ټایم کې پوره نه بیانېږي. د چونکې بل یو حکم هغه موږ تاسو طرف ته متوجه کېږي، هغې ته ویلی شي تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق د اختر نه یو ورځ مخکې شروع کېږي. مثلا د ګل په ورځ اختر دی، نو د اتوار په ورځ باندې به تکبیرات تشریق شروع کېږي. د اتوار په ورځ باندې به تکبیرات تشریق شروع کېږي. د سحر مانځه نه والا دا به مکمل 5 ورځې، یعنی د اختر نه یو ورځ مخکې، بیا د اختر په ورځ، د اختر په 2مه ورځ، د اختر په 3مه ورځ، او د اختر په 4مه ورځ. د اختر د 4مې ورځ د مازدیګر مانځه پورې، نو دا ټول 5 ورځې دي تکبیرات تشریق ویل. دا د سړو دپاره د هر فرض مانځه نه بعد یو ځل په درمیاني اواز سره ویل دا واجب دي. هغه تکبیرات دا دي: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا آسان دي، دا یادول پکار دي. الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. دا یو ځل ویل په تیز اواز باندې دا واجب دي. موږ تاسو امام ته انتظار کوو چې امام به وایي نو بیا به موږ ویو. دا انتظار نه دی کول پکار، ځکه امام هم انسان دی. د څنګه چېرته امام نه هېر شي نو موږ به واجب پرېږدو، ټول به ګناهګار شو د هغې د وجې نه. نو چې کله فرض مونځ وشي نو مقتدیانو له پکار دی چې هغوی په تیز اواز باندې دا شروع کړي. که بالفرض امام هېر شي نو امام ته به هم یاد شي، هغه به هم ووایي. او د زنانو دپاره هم دا ویل واجب دي. مثلا زنانې د فرض مونځ کوي نو د مانځه نه بعد یو ځل دا ویل واجب دی، خو زنانه به په سلو اواز سره وایي، په آهسته اواز سره به وایي، په تیز اواز سره به نه وایي. نو چې د دې تکبیراتو مونږ په خپل هم اهتمام وکړو، او دارنګې خپل کور کې زنانو ته هم دا تکبیرات وښیو. آسان دي: الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. بل دا ورځې چې کوم دي دا د ذوالحجې ورځې دي، او دا ټولې بابرکتې ورځې دي. په دې ټولو ورځو کې روژه نیول دا بهتره خبره ده. خو بیا په دې کې د ټولو نه افضله روژه هغه د 9مې ذوالحجې ده، یعنی چې کله اختر راځي د اختر نه یو ورځ مخکې د اتوار ورځ ده. د اتوار په ورځ باندې 9مه ذوالحجه ده، دې ته ویلی شي یوم عرفه. نو د دې روژې فضیلت دا د حدیث پاک کې راځي: سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه، چې نبی صلی الله علیه وسلم نه د عرفې د روژې متعلق تپوس وکړی شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل: یکفر السنة الماضیة والباقیه، چې څوک هم د عرفې روژه نیوي نو د هغې د وجې نه د ګذشته کال ګناهونه هم معاف کېږي او د راتلونکي کال ګناهونه هم معاف کېږي. څومره لوی ثواب دی. نو موږ تاسو له پکار دي چې د دې روژې اهتمام وکړو. د اختر په ورځ باندې هم څه مسنون اعمال دي. یو دا دی چې د ټولو نه اول سحر وختي غسل وکړو او سحر وختي راپاسو. دریم دا دی بحسب استطاعت ښایسته کپړې واغوندو. دارنګې مسواک لګول، خوشبو کول، دا هم سنت دي. دارنګې عیدګاه ته تلل، دلته په جوماتونو کې هم د اختر لمونځونه کېږي.
هغه کوم جایز دي څه ګناه نه ده، لیکن بهتر دا ده چې لکه دلته زموږ عیدګاه کته ده، نو پکار دا ده چې عیدګاه ته انسان لاړ شي او هلته لمونځ وکړي. په جومات کې هم کولی شي د عذر د وجې نه، مثلا بیمار، مثلا باران دی نو دا عذر دی، یو سړی بیمار دی عیدګاه ته نشي تللی نو هغه جومات کې هم کولی شي. خو بهتر او مستحب خبره دا ده چې انسان عیدګاه ته لاړ شي او د اختر لمونځ عیدګاه کې وکړي. دارنګې مستحب دا دی چې انسان عیدګاه ته ځي نو پیاده لاړ شي. یو سړی دی صحتمند دی، جوړ موټ دی، هغه له پکار دي چې پیاده لاړ شي په ځای د ګاډي باندې. مونږ تاسو خو نن زمانه کې سهولت پسند شي چې ګاډی یو بس به مونږ پیاده لږو. په بهتره خبره دا ده چې انسان پیاده لاړ شي او چې کله پیاده ځي نو دا تکبیرات ته وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات دي ځان وایي، نه ډېر تیز اواز وي نه ډېر سلو، درمیانه اواز دی چې ځان ته اورئ چې یو طرف باندې ځي نو دا تکبیرات ته وایي. نو دا په یو لاره چې راشي نو بیا دې واپس په دغه لار نه راځي، لار دې بدل کړي. دا د دې لپاره علما ذکر کوي چې کله ته په یو طرف باندې لاړ شي دا تکبیرات وایي نو په ورځ د قیامت باندې دا زینب هم زموږ ستاسو دپاره ګواهي ورکوي چې ډېر الله تعالی بنده په ما باندې د توحید چغې وباسلې وي، ای الله تعالی د دې وجې نه دې معاف کړه. او بیا چې واپس موږ راځو نو بیا په هغه لار باندې را نه شو بلکې په بل لار باندې را شو، نو چې سبا په ورځ د قیامت باندې زموږ دپاره د غزې ګواهي ورکوي چې الله تعالی دا سړی معاف کا ځکه دا په ما باندې تا د توحید چغه وباسل. او بیا چې کله موږ د عیدګاه ته لاړ شو هلته د جمعې لمانځه نه مخکې بیان کېږي، هغه په غور سره واورو. دې ځای کې د جمعې لمونځ دی نو د جمعې لمونځ طریقه هم ډېرو خلکو له نه راځي. د جمعې د اختر لمونځ، د اختر لمونځ طریقه هغه دا ده چې د اختر په لمونځ شپږ تکبیرات زائد دي. یعنی چې کله امام وی الله اکبر نو چې کله الله اکبر وی نو دا لاسونه مونږ په نامه باندې کېږو، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک ثنا چې کله وی مکمل کړي بیا د هغې نه بعد امام دوباره وی الله اکبر، چې دوباره الله اکبر وی د لاسونه به ځوړند کړو. بیا دویم ځل چې الله اکبر وی بیا هم لاسونه ځوړند کړو. بیا دریم ځل چې امام الله اکبر وی نو بیا په دې صورت کې به لاسونه ځوړند کړو. او څلورم ځل چې امام الله اکبر وی نو بیا به لاسونه په نامه باندې کښېږدي. دا خو اول رکعت دی. دویم رکعت کې امام چې کله صورت وی د هغې نه بعد تکبیرات وی نو اول ځل الله اکبر لاسونه اوچت کړي، بیا دویم ځل لاسونه اوچت کړي او کته ځوړند کړي، دویم ځل الله اکبر لاسونه پرېږدي، دریم ځل الله اکبر، څلورم ځل بیا وګونو لاسونه نه اوچتوي بلکې سیده رکوع له لاړ شي او الله اکبر وي. دارنګې بعض دفعه خلک داسې وي چې د اختر لمونځ یو رکعت شوی وي یا یو رکعت نه وي شوي، امام رکوع کې وي او مقتدي لاړ شي امام سره شریک شي نو دا خو زائد تکبیراتو نه وي. په دې صورت کې به دی څه کوي؟ نو که چېرته دی امام په رکوع کې وموندو نو دی په رکوع کې د سبحان ربي العظیم په ځای باندې دا درې تکبیرات وي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، دا دي وګورئ. اوس که یو سړی دی هغه امام په داسې حالت کې وموندو چې هغه د رکوع نه سر اوچت کړی دی نو په دې صورت کې د تکبیرات ونه وي الله تعالی به درته معاف کړي. اوس دی چې دی دویم رکعت کې ورسېد، دویم رکعت ته په داسې حالت کې ورسېدو چې دا دویم رکعت ټینګ تللی دی، یعنی صرف په قاعده کې امام وموندو نو اوس خو درته دوه رکعته پاتې دي. دې صورت کې به دی څه کوي؟ دی چې کله را پاڅېدو نو په دې صورت کې خو دا دی چې اول مثلا یو سړی دوه رکعته لمونځ کوي نو اول شپږ درې تکبیرات وکړي، خو چونکې دنه دوه رکعته تللي دي نو په دې صورت کې دی چې کله قرات وکړي نو د هغې نه بعد به دا درې تکبیرات ووایي، رکوع به وکړي. بیا د هغې نه بعد چې کله دویم رکعت له پاڅېدو نو بیا په دې صورت کې به هم د صورت د ویلو نه بعد به درې تکبیرات ووایي او خپل دوه رکعته لمونځ هغه به قضا ادا کړي. دا یو څو احکامو چې د دې پېژندل ډېر ضروري دي. او یو مستحب عمل پکې دا هم دی چې د غټ اختر په ورځ باندې چې انسان څه خوراک کوي خو چې کله اوبه مو بس کلی شي خو مستحب دا دی چې دی اول ځل چې خوراک کوي نو د کمې قربانۍ غوښه ده د دې نه خوراک وکړي. دا د ده دپاره مستحب دي. الله تعالی دې دا روز شپې په عبادت کې صرف کړي زموږ ستاسو او خصوصي طور باندې د باران لپاره دعا وکړئ چې الله تعالی د خیر و برکت باران نازل کړي.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ خپل مقرب بندګان جوړ کړي. یا الله څوک په سختو څه پریشانۍ کې مبتلا دی د غیب نه ول بندوبست وکړي. څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نافعه ورته نصیب کړي. الله تعالی دا جماعت په خپل قدرت سره تکمیل ته ورسوي. الله تعالی د دې جماعت د لینټر په باره کې کم کسانو چې کوششونه کړي دي جاني مالی تعاون یې کړی الله تعالی د هغوی تمام اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دې سره دا خبره هم ذهن کې وساتئ چې دا نه چې چت واچولی شو نو بس جماعت مکمل شو، بلکې دا جماعت ټول په قرض باندې مونږ جوړ کړی. نو مونږ تاسو له پکار دي چې دې جماعت سره تعاون کوو او دا خپل کور وګڼو. لکه دا خو یو سړی نه دی چې یو سړي باندې مونږ ذمہواري واچو هغه به تمام هر کار کوي، بلکې مونږ تاسو له پکار دي چې هر یو خپل ذمہواري وګڼو او د دې په باره کې کوشش وکړو. انشاءالله الله تعالی د دې جماعت چې څومره قرضې دي الله تعالی د خپل طرف نه ادا کړي. الله تعالی کریم هغه ذات ته ویلی شي چې بغیر د استحقاق نه ورکوي. الله تعالی په موږ باندې د رحم او د کرم باران نازل کړي. الله تعالی موږ ډېر ګناهګاران یو، لیکن زموږ ګناهونو ته مه ګوري، موږ سره د عفو معامله وکړي، موږ سره د کرم معامله وکړي. یا الله تعالی دا د ذوالحجې ورځې شپې دي دا په ښایسته طریقې سره تېرې کړي، په عبادت باندې تېرې کړي، موږ د ګناهونو نه بچ ساتي. آخر وخت دنیا نه په ژبه دا کلمه جاري کړي لا اله الا الله. او دا یو زنانه د هغه وفات شوې ده د تور مصري رندار، د هغې لپاره هم دعا وکړي چې الله تعالی د هغې ګناهونه معاف کړي، هغو شي رحمت کې وله ځای ورکړي، الله تعالی جنت الفردوس کې وله ځای ورکړه. الله تعالی چې څومره د هغوی لواحقین دي هغوی دې الله تعالی صبر جمیل ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله.